سلامونه. نن ورځ موږ یوې ډېرې ژورې او په زړه پورې موضوع ته ورننوځو. زموږ د اردوونکو لخوا رالیږلو شویو سرچینو کې یوه اصطلاح ډېر تکرار شوې ده. لومړی میوې. نو نن غواړو په دې ځان پوه کړو چې دا لومړی میوې په اصل کې څوک دي. آیا دا یوازې یوه شاعري استعاره ده کې په دې کې کومه ژوره کیهاني معنا پټه ده؟ سرچینه یې له شهادت، بریا او حتی د یوې لوی آسماني جګړې سره تړي. نو راځي چې دا موضوع په ګټه وسپړو. بالکل. دا موضوع په لومړی نظر کې ښایي ساده ښکاره شي، خو کله چې سپړو نو وګورو چې دا د یوې لوی معما د مرکزي ټوټې په سر ده. یعنی دا د شهادت مفهوم، د الهي قوانینو ماهیت، د شر په وړاندې د بریا فلسفه او حتی د آخرت زمان پېښې ټول سره نشلوي. دا سرچینه مونږ ته یو داسې لیدل راکوي چې پکې د انسان وفاداری یوازې یو شخصي عمل نه دی، بلکې یو داسې شهادت دی چې په ټول کائنات کې غږ وي. خې نو راځي چې له بنا څخه یې پیل وکړو. کله چې سرچینې وایي لومړی میوې، دوی په حقیقت کې چاته اشاره کوي. دوی دا د شهید شاهدانو په توګه تعریفوي. دا څه معنا لري؟ فکر کوي چې دا یو وظیفي طاعت نه دی، بلکې یو ډول کیانی ثبوت دی. لکه په یو محکمه کې چې یو شاهد راشي او ووایي ما ولیدل چې دا قانون عملی کېدا شي ځکه ما پخپله عملی کړه. نو لومړی میوه هغه کسان دي چې تر مرګ پورې د خدای احکامو ته وفادار پاتېږي. د دوی ژوند او په ځانګړي کېږي په دوی مرګ د خدای د قوانینو د حقانیت یو ژوندی دلیل ګرځي. دوی په خپل عمل سره دا ثبوتوي چې د خدای حکمونه یو زیاتسکلی نظریات نه دي، بلکې په انساني بدن کې د پلې کېدو واړو حقیقتونه دي. واه، نو د دوی ژوند یو ډول دلیل او ثبوت دی. خو سرچینه وایي چې په دې کار سره دوی په مرګ هم برلاسي کې او د لومړي قیامت برخه ګرځي. دا هنګه کار کوي. اړیکه یې مستقیمه ده. د سرچینو له مخې که څوک احکام وساتي نو پر مرګ بیا لیږي، او کله چې پر مرګ بیا لیشي نو بیا ژوندی کېدا شي او بدلون مومي. دا داسې ده لکه مرګ چې د نافرمانی طبیعي پایله وي. نو کله چې یو څوک په بشپړه توګه فرمانبردار شي، مرګ پر هغه خپل واک له لاسه ورکړي. دوی د قیامت په لومړۍ ډلې کې راپورتېږي ځکه دوی لالې وړاندې د مرګ ځواک مات کړی دی. یو لحظه، دا یو څه ګیچ کوونکی ده. سرچینې وایي چې عیسی مسیح د ویده شویو لومړی میوه ده. که لومړی میوې هغه وفادارو انسانان وي چې ورسته راځي، نو ولی عیسی مسیح ته هم لومړی میوه ویل شوی؟ آیا دا دوه بل مفاهیم نه دي چې یو لفظ ورته کارول شوی؟ دا ډېر مهمه پوښتنه ده. عیسی مسیح اصلي او لومړی شاهد دی. هغه د لومړی میوې پروټوټایپ یا اصلي بیلګه ده. هغه لومړی کس و چې په یو داسې بدن کې ژوند وکړ چې د ګناه له امله لعنتي شوی و، او بیا یې هم د خدای ټول احکام په پوښتنه توګه وساتل. نو هغه په خپل مرګ او بیا راژوندي کېدو سره دا لاره پرانیستله او ثابته کړه چې پر مرګ برلاسي ممکن دي. نو کله چې ورسته مؤمنان د لومړی میوې ته راسله کوي او د هغې په لاره ځي، دوی په حقیقت کې د هغې د شهادت تایید او پرختیا ورکوي. هغه لومړی میوه وه او دوی د هماغه فصل نورې لومړی میوې دي. نو که د دوی ژوند او مرګ یو ډول کیهاني ثبوت وي، دا ثبوت د چا لپاره دی؟ آیا یوازې د نورو انسانانو لپاره؟ دلته کیسه نوره هم په سړه پورې کېږي، ځکه سرچینې د لومړی میوو شوتون په مستقیم ډول د شیطان په نامې د یوې هستي له ماتې سره تړي. بالکل. اوس مو د دې کیهاني محکمې بل اړخ ته ورګرځو. د سرچینو له مخې د شیطان اصلي ادعا یا درواغ دا دي چې د خدای احکام غیر عادلانه او د مخلوقاتو لپاره د منلو وړ نه دي. هغه په آسماني محکمې کې د تور لګوونکي رول اولابي او په دوامداره توګه پر انسانانو تور لګوي چې دوی کمزوري دي او نشي کولای د خدای معیارونه پوره کړي. واو، نو دا جګړه یوازې د انسان او خدای ترمنځ نه دی. دلته یو دریم لوبګاړی شیطان هم شته چې په محکمې کې خپله ادعا لري. د خبرې خو د موضوع ټول انځور بدل کړ. نو لومړی میوې کمې د دې تور ځواب ورکوي؟ دوی په خپلو خبرو ځواب نه ورکي، بلکې په خپل ژوند.
کله چې دوی د روح القدس په مرشد چې ورستا به پرې وغایګیو د خدای احکام تر مرګې پورې ساتي، نو دوی په عملی توګه د شیطان ټول تورونه او درواغ باطلوي. د دوی وفاداری د شیطان د تورونو پر وړاندې یو نه انکارېدونکی کیهانی ځواب دی. دا لکه محکمې کې چې د تور لګونکي ټول دلایل د یو ژوندي ثبوت په وړاندې له منځه لاړ شي. په متن کې کارول شوی یبا ډیر اغیزناک او انزوریزه دی. شیطان لسمانه شړل شوی په حادث یعنی د مړو نیا کې بندي ده او په پایا کې به یو بے پایا کندې ته وغورځل شي. خو یو استعاره ډیره حیرانوندون کې ده. سرچینی وایي چې هغه به په چنجیو او کرمونو پوښلوي. دا یو ډیر قوي او شاید یو څه کرکجنه استعاره ده. هو او سچ دا نور هم ژره کوي هو دا دی چې متن دا چنج له انسانیت سره تشبیه کوي. دلته سرچینه چې په اصل کې به کوریایي یو بدی یو ډیر ځان نغستا او ټکان ورکون کې لفظ کاروي. تونګو دوګي دا په پښتو کې تقریبا د غیتی موادو چنجي معنی ورکی. لیکوال په قصدي توګه دا قوي استعاره کاروي ترڅو وخی چې شیطان انسانانو ته په څومره سپک سترګه ګوري. دا یو ډیر درنه استعاره ده. دا د انسان دي ته اړ بسي چې د خپل ځان پاړه لوي قومیان بلی زاوی فکر کوي. یعنی نه د مخلوقاتو د اشرف په توګه بلکې د عاجز مخلوق په توګه. دایکه خبره هم دا د الهی عدالت یو حیرانون کی انظر وړاندې کوي. د خدای له نظره پرشته او انسانان دواړه مخلوقات دي، خو خدای له هم دي چنجو سره مینه لري او د دوی له لار خپلوي دشمن ته ماته ور کوي. شیطان چې حرور یې کاوه او وختلی د خدای په سیر شي په پای کې د هغو مخلوقاتو لخوا ماته خوري چې هغه ورته ترسلو پس پاکستانګه قتل. دا د غرور ورستی ماته ده. او دا لاغي بل استعاره سره هم ټاړو لري چې وای پر شیطان لعنت لیل شوې چې خاورې د خوري او متن د خاولې د آدم له بدن سره تشبیه کوي. دا داسې ښکار لکه د واکمنی او سمبولیکه جنگ را. بالکل. کله چې آدم د خدای له کلام سرخړونه وکړه او هغه کلام لزانه لري کړه، د سرچمو په وینا هغه خپل الهي جوهر للاسه ورکړه او په خاورو بدل شو. شیطان له هم د حالت څخه ناوړې ګټه پورته کوي. هغه د نورې واکمن غرزي او نورې د ځواکمنو د بقا په ډګر بدلیږي. چرته چې ځواکمن په کمزورو واکمنی کوي، دا د هغه د خاورو خورلو معنا ده. هغه پر هغو انسانانو واکمنی کوي چې له خپل الهي اصل څخه پیری شوي دي. خو نو که انسانیت په دې رافیزې شوي خاورې حالت کې وي نو دا بدلونګه څنګه رامنځته؟ انسانان څنګه له خاورې څخه چې د شیطان خوارړ دی بیرته په داسې مخلوقاتو بدلیږي چې هغه ته ماته ورکوي؟ کلیدي چکی او د بدلون وسیله روح القدس دی. د متن لمخې دا پروسسا څو مرحلې لري. لومړی د عیسی مسیح د صلیب د قربانیو او د هغه د وینې په برکت د انسانانو ګناوې بخښل کیږي. دا لومړی او اړین ګام دی. خو کیسه دلته نه ختميږي. بیا روح القدس هغه بخښل شوی کسانو ته راځي او دا روح هغه څه کوي چې په خاني قانون نشوای کله. دا په ډبرو د قانون لیکولو او په زړونو کې د قانون لیکولو ترمیان توپیر ډېر مهم ښکاري. دا په عملی ژوند کې څه معنی لري؟ یا دا معنی لري چې قوانین بدل شو کله هغه د منلو طریقه بدل شو؟ قوانین هم غدي خو کملنو طریقې لبنیاته بدل شو. فکر کوي په خوانی قانون پر ډبرو لیکل شوی وو. دا یو بهرونی کوډ وو چې خلکو باید لډاره یا د انعام لپاره منلې وای. لکه د ټریفیکو قانون چې تاسو یې یوړت جریمه ډاره منی. خو روح القدس همغه قانون اخلي او د انسان په زړه او ذهن کې لیکي. نو اوس انسان لمنه او داخلي قناعت څخه هغه منی. دا نور یو بهرونی بار نه دی بلکې د هغه د وجود یو برکه ګرځي. همدا داخلي بدلون دی چې انسان ته دا توان ورکوي چې تر مرګ پورې وفادار پاتې شي. سکه دا اوس د هغه خپل غشت دی. نو دادا سے ښکاری چې عیسی مسیح لومړی ثبوت واردر کوي او لومړی میوي د هغه ثبوت ورستی تایید ورکي. لکه په یو علمی تجربه کې چې لومړی یو سکیو نظریه ثابت کړي او په نور پوهان هم همغه تجربه تکرار کړي تر څو پالي یې تایید کړي. ډیر څه مثال دی د کیته خبره هم دادا
ناوې چې لومړی میوي دي د زوم چې اسم سي دی په پداسې زی او د احکام او حقیقت بیا ثابت وي سرچینه وای کله چې د دې شاهدانو ټاکل شوی شمیر پوره شي چې ورسته به پرې وهوګیږو نو په آسماني محکمې کې پرشته او نور مخلوقات په بشپړه توګه کانیږي بیا نو د قضاوت لپاره بنیاد ایدل کیږي او د شیطان پروان د سزا اجرا کیږي د دوی شهادت د محکمې ورستی او قطعي دلیل ګرځي سلور نو کده د شاهدانو قرباني د شیطان د ماته لپاره ورستی دلیل وي نو دا په طبي توګه موږ دا وخت پښتنه درسوي طاهر چې بکله پېښ شي آیا سرچینی د کوم محال ویش یا نخونه خانو خبره کوي هو سرچینه دلته د یوې کرنیزې استعارې په کارولو سره د پیښو یوې مهالويش وړیاوي د لومړي باران او وروستي باران استعاره دا په حقیقت کې د نجات په تاریخ کې د روح القدس تکار دوه مهم پړاوونه بیانوي مخکې لدی چې د باران استعارې ته لاړو یو لحظه ډيري اوریدونکو شاید د پینټیکاست لپیخې سره بلد نوي چې تاسو ورته اشاره وکړه آیا په لنډه توګه یې راته تشریح کولای شي چې دا سوا او لیدومره مهم دی حتماً پینټیکاست د عیسی مسیح لبیا را ژوندګېدو او اسمان ته له ختلو 50 ورځې وروسته یو تاریخي پیښه وه په هغه روز د هغه پیروان په یوه ځای کې راټول شوي وو چې ناچانک روح القدس پر هغوی نازل شو دا د کلیسا د تاریخ پیل ګڼل کیږي او هغه شیبه وه چې روح القدس په پراخه کچې انسانانو ته د لاسرسي وړ شو نو لومړی باران هماغه روح القدس ته اشاره کوي چې په پینټیکاست کې ورکړل شو دا باران د دې لپاره وه چې د خدای د کلام تخم د خلکو بزانونو کې وکرل شي او وده وکړي دا دوره شاوخوا 2000 کاله روانه ده نو که لومړی باران د کرلو لپاره و نو د ورستی باران هدف څه دی لکه چې هنګه چې په کرنه کې ورستی باران د حاصلاتو لراټولو لغمخ کې د میوې د پهولو لپاره ضروری دی همداسې ورستی باران یو راتلونکې پیښه ده د سرچونو په وینا دا به د پای له زماني لغمخ کې د روح القدس یو ډیر لوی او ځواکمن نزول وي د دې باران هدف بداوي چې هما میوې چې په تیرو 200 کلونو کې کرل شوی په بشپړه توګه پخې کړي او د حاصلاتو د راټولو لپاره یې چمت کړي یعنی دا به د لومړی میوو د ورستې ډلې د چمت کولو لپاره وي او دا له هغو 144,000 کسانو سره تعلق لري چې د مکاشفه په کتاب کې یادونه شوه دي دا عدد تر ډیر بحثونه راپورته کوي آیا دا 144,000 یو سمبولیک عدد دی کې واقعي سرچینې د عدد د یوې مخصوصې ډلې په توګه یادوي کدا سمبولیک وي یا واقعي مهمه خبره ده چې دوی د انسانانو لمنځه د لومړی میوو د ورستي او بشپړشي دی ډله ده متن وایي چې هما 144,000 مقدسین به دا ورستي باران تلاسا کړي او په دې توګه به روحاني توګه بشپړتیا ته ورسیږي د دوی د شمار پوره کیدل د پای د پیښو د پیلي یو لوی نشانه ده نو کله چې د شمار پوره شي بیا سکی سرچینه د لوی فتنې یادونه هم کوي دا څه ډول یو پیښه ده آیا دا په زمینه کې یو فزیکی جنګړه ده کې یو روحاني مبارزه کله چې د لومړی میوو شمار پوره شي نو داسې دا لیکه د حاصلاتو راټولولو وخت چې راورسیږي د مکاشفه کتاب لمخه وری چې عیسی مسیح ته اشاره ده اوم مهر خلاصوي لدی وروستا اوه سرنی غولې کې چې د الهي قضاوتونو سلسله پیلوي دا پیخي د لوی فتنې دورې ته لار هوار کوي دا فتنه هم فزیکی او هم روحاني اړخونه لري دا د نونی لپاره د آزموینې او پاکوالی یو بیساری وخت دی چې په پایله کې به عیسی مسیح بیرته راشي تر څو خپل حاصلاتو یعنی خپل وفادار پیروان راټول کړي نو کله دې ټولو خبرو لنډیز وکړو موږ له یوې ساده استعاره لومړی میوې څخه شروع وکړو او د یوې لاره و محال ویش سره پایته ورسېدو اصلي مفکوره دا ښکاري چې د خدای قانون ته غاړه چې د روح په مدد سره ممکن کیږي یو څه شخصي عمل نه دی بلکې دا یو داسې شهادت دی چې کیهانی اهمیت لري په آسماني محکمه کې د خدای حقیقت ثابت کیږي او په پایله کې د شر د ورستی ماته کې لامل کیږي کدا له یو لارې زاویه وګورو
دا د انسان کړاوونو، مبارزو او وفاداری ته یو نوی معنا ورکوي. دا نور یو بې معنا مبارزه نه ده، بلکې د یو الهي پلان یو مهمه او نه بیلیدونکه برخه ده. هر وفادار عمل د شر پر وړاندې هر مقاومت په دې کیهانی ډراما کې یو مهم رول ادا کوي او نورې د ورثتي بریا په لور یو ګام نزدیک کوي. دا د انسان د وجود لپاره یو ډیر ځواکمن لیدل لوري دی. او انسانانو ترمنځ یو په زړه پورې توپیر بګوته کوي. دی وایي پرشتو ګناه نه ده کړې او له همدې عملیې د انسان په څیر کراونه نه دی ګلې. له همدې عملیې دوی د 1000 کلنې پادشاهۍ میراث نه وړي. خو آدم چې ګناهي وکړه له جنت څخه وشیړل شو او سختی یې وزغملې. په پای کې د خلاصون لارې دا میراث ترسله کوي. دا د خلاصون او میراث په برخه کې د کراو او ازموینې د رول په اړه یو ژیرې پوښتنه راپورته کړي. آیا په ازموینو کې تیرېدل او له هغوی څخه په بریا سره راوتل کوم ځانګړی مقام یا اجر لري چې هغوی یې نشي ترسره کولی، چې هیڅکله تا ازموینه نه ده لیدلې؟